आलू सुन्नत के नजदीक खबर वाहिद हुज्जत है, लेकिन अहकाम में अकायद कती होती है, तो अकीदा खबर वाहिद से साबित नहीं होगा। अहकाम में खबर वाहिद खबरी निश्ता چې په سلفو کې څوک ثابت کړي چې په حدیث کې دا قسم هم دی چې ګنې یو خبره واحد دی او بل خبره متواتر دی. هیڅ قسمه دلیل په دې خبره باندې نشته. نه په دور د سلفو کې صدا سے قسم عبارتونه ملاویږي چې یاره خبر واحد به په عقیده کې نه چلیږي او دا به یقین نه پیدا کوي، او ګنې صرف خبر متواتر اجماع او آیت د قرآن کریم دا به په عقیده کې چلیږي او قطعیت او یقین به دا پیدا کوي. دا صرف یو شبهه ده اهل علم ذکر کړي ده رستنو، او دا غینه رستو خلکو دومره لوی بنیاد جوړ کو چې احناف او ګلونو د خپل اصول جوړ کړو او فرویزیانو په بالکل اخبار احاد رد کړل، حالانکه هیڅ حقیقت د دې خبرې نشته. متأخرین علماو دا تقسیم کړی دی چې احادیثو کې څه متواتر دي او څه اخبار احاد دي. بیا چا ویلی دي چې صرف د معارضې په دوران کې دا حکم دی چې خبر واحد به ظني ګڼلی شي. چا ویلو چې نه عامه خبردار چې متواتر به مفید د علم قطعی او یقیني وي او اخبار احاد به ظني وي. دا بعض خلقو پکې بیا مختلف اقوال کول. نخبۃ الفکر کې او دغه رنګ نزهۃ النظر کې دواړو کې ابن حجر په دې انداز باندې چلیدلی دی او تحقیق لغوي په دې انداز باندې کوي وی دا آحاد چې دی آحاد خبر واحد اخبار آحاد، نو دا د احد نه دی احد نه. او 19 صفحه کې وی وی خبر الواحد فی اللغت ما یروی شخص واحد، چې یو کس نه په اوله صده کې د یو کس نه روایت نقلی، یعنی د صحابو په دور کې د هغې قائل ناقل یو کس وي، بیا په تابعینو په دور کې هم یو کسی، نو وی دې ته خبر واحد وی. او معنا او حاصل دا دی چې کم حدیث کې د متواتر شروط نوي نو دغه ته خبر واحد وی. شرح النخبه کې بیا وی وفي الاصطلاح ما لم يجمع شروط التواتر، کم روایت چې د تواتر شروط راجمع نکی دغه ته خبر واحد وی. ابن حجر فتح الباری کی وی ما لم يتواتر سواء كان من روایت شخص واحد او اکثر، کد دوون روایت نقلی هم خبر واحد دے، کد درون نقلی هم خبر واحد دے. ابن حجر سے وی که سلورون نقل وی هم خبر واحد دے، ترسو چې تواتر ته نہیں رسیدلی نو تراغی پوری بدا خبر واحد شمارلی شی. ابن حزم سے پا الاحکام فی اصول الاحکام اول جلد 110 صفحہ کی ہوئی امدا قسم خبر الفرق بین الفرق کی بغدادی سے کڑے تھا. ابن حزم سے وہی ان جمیع اہل الاسلام كانوا على قبول خبر الواحد الثقة عن النبي صلی اللہ علیہ وسلم یجری على ذلك كل فرقة في علمها كأهل السنة والخوارج والشيعة والقدرية حتى حدث متكلم المعتزلة بعد المئة. اغوی ټول اهل اسلام په دې خبره باندې چې علا قبول خبر الواحد الثقة، چې ثقه راویانو د رسول الله صلی الله علیه وسلم نه یو روایت نقل کو، نو ابتدا د اسلام کې د ټولو اهل علم په دې باندې اجماع و اجماع چې که خبر واحد وي او که هغه متواتر وي دواړه به قبلولی شي او دا فرق هیڅ چا نه کو، حتی تر دې پورې چې متکلمین رالل د معتزله بعد المئه د 100 کالونه بعد، یعنی په دویمه صده کې فخالف الاجماع فی ذلک، او اغی د سلفو د دې اجماع خلاف کو. معنی دا چې حدیث متواتر او خبر واحد ته تقسیم کړل، متواتر ته قطعی او یقینی وي او اخبار احاد ظنی کړل. دا کار خوارجو کړی دی، دا معتزله او روافضو کړی دی. اهل سنت کې په ابتدا کې دا خبره نه وه. بیا رستو هغه دا خبره کوي او دا په نخبۃ الفکر کې ابن حجر صاحب هم کړی دا چې د احنافو
د شوافع او د مالکیانو په نسبت باندې خبر واحد صحیح نه علم ظنی حاصلېږي، علم یقینی په دې سره وینه حاصلېږي او علم وجوبی ور سره هم ناراضي. امام احمد او بعض اهل الحدیث او داود ظاهری ابن حزم اغي وی چې په اخبار احاد سره علم یقینی راضی، علم وجوبی راضی، علم قطعی راضی، او خبر واحد او خبر متواتر او د قرآن آیت دې درو واړو کې هیڅ فرق نشته چې کله په صحیح طریقه ثابت شو نو هیڅ ضروري نه ده چې دا د متواتری، دا به قطعی وي، یقینی وي، او دا به د چا پرای باندې ماتول نشي. امام ابن خویز منداد مالکی عالم دی، اغا یو قول امام مالک ته هم د وجوب العلم والعمل منصوب کړی دی چې امام مالک هم دا وی چې خبر واحد دا موجب د علم دی او د عمل دی. ابن حزم سے په الاحکام اول جلد 121 صفحه کې وی ان خبر الواحد العدل عن مثله الى رسول الله صلی الله علیه وسلم یوجب العلم والعمل معا. ابن حزم سے وی چې خبر واحد په صحیح سند راغې، یعنی د یو حدیث نقل کون کې یو صحابی دی خو د رسول الله نه واقع نقل کړي دی، د یو حدیث نقل کون کې په دویمه صده کې یو تابعی دی خو واقع د یو صحابی نه په صحیح سند باندې نقل کړي دی، په دریمه صده کې تبع تابعی دی، یو سړی دی یا دو دی یا درې دی یا څلور دی، د متواتر نه کم دی لیکن سند بالکل صحیح دی. ابن حزم سے وی یوجب العلم والعمل معا، دا خبر واحد دا سیده لکه متواتر او اخبار احاد و متواتره دا سیدی په عمل کولو کې لکه قرآن. دا فرق ابن حزم سے ابن منی. بیاوی رستو لکسات بعد وی حق مقطوع به موجب للعمل والعلم، وی چې خبر واحد په صحیح سند ثابت شو نو دا په قطعی طور باندې د علم یقینی او د عمل فائدہ ورکي، عقیده هم په خبر واحد ثابتیږي او عمل هم په خبر واحد ثابتیږي. شیخ یوسف الوابل دی په اشراط الساعه 42 صفحه کې وی دا قول مردود دی چې خلک وی چې اخبار احاد ظنی دی او عقیده په نه ثابتیږي او یا دا چې قطعیت نه ورکی. هغه وی وجہ دا کیونکہ جب ثقہ راویوں کی روایت سے حدیث صحیح ثابت ہو جائے اور صحیح سند سے ہم تک پہنچ جائے تو اس پر ایمان لانا اور اس کی تصدیق کرنا واجب فرض ہے، چاہے متواتر ہو یا خبر واحد. یہ علم یقینی کا فائدہ دیتی ہے اور یہی ہمارے سلف صالحین کا مذہب ہے. خبر واحد حدیث چې د رسول الله صلی الله علیه وسلم نه نقل کون کې یو صحابي دی، بیا ورپسې بل زمانه کې یو تابعی دی، بیا بل زمانه کې یو تبع تابعی دی. په دې درو واړو حالاتو کې یو کس هم دی خدا خبره کرا او صحیح سند دا او امت د محدثینو قبول کړه نو دا خبر واحد او خبر متواتر بالکل یو شان دی او د قرآن آیت دا درې واړه بل چا د رائے د وجنه رد کول نشي او خبر واحد باندې هم عقیده ثابتيږي، په خبر متواتر هم ثابتيږي او په آیت هم ثابتيږي. دا فرق په سلفو کې نو چې ګنې په دې به ثابته په نه په صحیح سند باندې راتلل ضروری دی، آکه یو کسو وي او که لسو کسو وي. دا فرق قرآن او حدیث او سلفو کې هیڅ چرته نشتا او کم خلق چې څه شبهات پیش کی تفصیل سره موږ داغي جوابونه کوو د الله په فضل ان شاء الله. شرح العقیدة الطحاویہ د ابن ابی العز الحنفی 399 صفحه چې کوم په شرح شوی دا هغه وی خبر واحد مفید د علم یقینی دی. عقیدة الطحاویہ ابن ابی العز ګوره یاد ساته ابن ابی العز الحنفی دا د عقیده دومره مطالعه کړی دا چې دا اهل سنت کې داخل دی او دا بدعتي نه دی چې په دې خبر ازان عبدالحی لکنوی بارکه به زه تفصیل وکم خو ابن ابی العز حنفی دا کلک سړی او التنبیه علی مشکلات الهدایه وغیرہ چې سړی وګوري نو د انصاف او تحقیق بیا په چاپټ نه پاتې کیږي. امام شافعی
الرساله 401 1101 نمبر فقرې نه مخکې لیکي الته یو باب تړلی د امام شافعي وی الحجت فی تثبیت خبر الواحد او دا ډېر ښه باب دی اهل علم له په دې وخت کې قتل پکار دي چې کم جامد مقلدین دي احناف داغي حقیقت هم مخې ته راځي او کم چې منکرین حدیث او فرویزیان دي یا هغه طرف ته لار سم یا چې پرویزیت کې د چا ډیګري پول شوی دا او الحاد طرف ته ورشورو شوی دي یا کم از کم کاپه کې نقد اراده لیکل دا نو هغه خلکو د پاره هم د دې قتل ډیر ضروری دي مناقب الشافعی جلد اول صفحه 474 کې باسند صحیح منقول دی امام شافعی رحمت الله علیه ډیر عجیبه خبره کړې ده او دا په حق قلم باندې لیکل غواړي چې په دې سټیټس او په دې پروفایل باندې ولګولی شي امام شافعی سے وایي متا رویتو یا رویتو عن رسول الله صلی الله علیه وسلم حدیثا کله چې ما ته روایت د رسول الله صلی الله علیه وسلم نقل کړي شي یا زه یو حدیث وایم او د رسول الله صلی الله علیه وسلم حدیثی او حدیثا صحیحا زه چې د رسول الله کله صحیح حدیث وم او امام شافعی سے وایي فلم اخذ به صحیح حدیث میں اوی او عمل میں پیو نکو نو فاشهدکم ان عقلی قد ذهب و اذا تاسو گوا جوړوم چې ما ته صحیح حدیث راغې یا مې اوی او ما په عمل اونکو نو فاشهدکم ان عقلی قد ذهب و اذا تاسو گوا جوړوم چې په دغه ورځ به امام شافعی لیونی د مزغوب کار پریخي د عقل به ختم شوی چې حدیث پری دی یعنی امام شافعی سے دعوی چې کله صحیح حدیث راغې نو متواتر کوو او کنو که خبر واحد او که متواتر خود رسول الله حدیث چې په صحیح سند راغې هم به عقیده کې قبلوم هم به عمل کې قبلوم او که رد میکنو ان عقلی قد ذهب په دغه ټیم به زما مزغو کار نه کړي نو دا کم خلق چې بار بار نیغ نیغ کیږي خبر واحد ځواني دی او په خبر واحد عقیده نه ثابتېږي او خبر واحد د کتاب الله مخه ته رد دی کینه مړه وې دوه ټکی دی اورېدلی دي او هغه غلط استعماله حال دا دی چې په سلفو کې د دې خبرې ثبوت نو قران او حدیث کې تاسو سره هیڅ شی نشته او زه رستو آیاتونه پیش کوم خو ما د اهل علم اقوال مخ کې پیش کړل او آیات مې رستو کړل وجه صدا وجه دا ده چې د جامد تقلیدونو د تنظیمونو سره د دوه سيزونو ډېر لوی نقصان وکړ جامد تقلید او پاټو تنظیمونو د خلکو په ذهنونو باندې د الله او د الله د رسول مینه کمه چړاو ده اکابر د تنظیمونو امیران جنډي پاټې مشران مفتیان شیخان دا د خلکو په ذهنونو سخت چړاو دي نو قسم بالله مولا سړی ته لس احادیث وای د سفر نه ماتيږي خو یو د اکابر قول وته ورته وي اکابر دي نو اکابر دي کنه نو دا اکابر به مخ کې زکه کړل چې تاسو وګوره د اکابر هم دا رائے ده چې حدیث کا خبر واحد وی او که متواتر وی دا عقیده کې امکار کوي دا عمل کې امکار کوي او دا پشان د خبر متواتر ده یقیني ده همدغه خبر نورو اهل علم کړي ده شرح العقائد باندې عبدالعزیز فرهاروی النبراس 282 صفحه وګوره هغه ډیر عجیبه خبره کړې ده او دا نبراس بم ټول ګلونو سره شرح العقائد بم ټول سره وګوره التدسی وی عندنا فی اطلاق نفی العبرة نظر دا دکار عبارت دی کې دي چې رچا پیډر لوی جون سمشي دا خبره واحد چې تزونی غړې قسم دی دا ته پويږي نه دا ته رسول الله پس خندا کې دا خبر واحد چې ته ځونی غړې نو احادیث تقریبا ټول اخبار احاد دي سیوا د یو سونه نو چې دا په عمل کې هم قابل قبول عقیده کې هم قابل قبول نشو او دا اخبار احاد ځونی شو یقیني نشو مفید د علم قطعی نشو نو ستا دین پاتې څه شو ستا په دین کې د اطمینان څه شی راغې فلهذا دې خبره باندې سوچ پکار دی زمونږ دین قرآن او حدیث دا چې مونږ ته په صحیح سند راغلل متواتر کوي او کنه بلکې مونږ به د دې ته ګورم نه چې د دې حدیث طرق سور دي
چې په صحیح سند یو حدیث راغی نور طرق ولاړو ګورما بس دا د رسول الله صلی الله علیه وسلم حدیث دی چې منسوخ نو په د باندې عمل کوا په عقیده کې هم په عمل کې هم دا چې ځواننیکین او ملحدین مستشرقین د اسلام نه غافل خلق داغي اعتراضات ځان ته متوجه کې او د الله د پیغمبر خبرې کمزورې کې او عجیب حال دی د مقلدین او طبقه لپاره د رسول الله حدیث د پوره تحقیق او د سند باندې د ثابتېدو نه بعد هم نه مني وي دا ځواني دی او د خپل امام قول او خبره بې سنده مني د امام خبره او د مجتهد خبره او د پیر او د استاد خبره د حاشیه او د مفتی او د متن او د شرح خبره بغیر د چو چرانه مني او د رسول الله خبره هغې دپاره ګڼ اصول وضع کړي دي چې د دغه اصولو نه چاڼ شوي منم به او علبه منم چې زما د امام په اصول باندې برابر وي کله به ورته متواتر حدیث هم پیش کې خودی نالي نو زوم تعجب د احناف ګلانو په تاسو باندې چې نه منې نو د رسول الله صلی الله علیه وسلم خبرم نه منې او چې په منلو راشه نو بیا حاشیه او خوبونه او قصې هم منې نو دا خبره مې اصل کوله چې نبراس والوی عندنا فی اطلاق نفی العبرت نظر وی کو څوک مطلقاً خبر واحد په عقیده کې رد کوي په عقیده کې چې څوک مطلقاً خبر واحد رد کوي نو عندنا فی اطلاق نفی العبرت نظر وی دی خبره کې لږ د مزغونه کار غستل غواړي د نظر پښتو کې معنی دی چې لږ سوچ وته کوا ولی وقت د مخ کې زتا سه ستاره کار دی کله عبارت زر زر وام خو ته ځان لا پیدا کا لئن المشایخ ذکروا الظنیات فی عقائدهم وی مشایخ علماء او ظنیات په عقایدو کې ذکر کړي دي ګوره دام یاد ساته کزن اهل علم ویلی دي چې خبره واحد ظنی دی نو داغې نه دا ځوان ګوره نه دی مراد چې ان یتبعون الا الظن دا ځوان ته نه دی مراد نه ته نه دا ځوان مراد دی چې ان الظن لا یغنی من الحق شیئا دا یو ډیره لویه غلطی ده او په دې محنت پکار دی چې وکړي شي چې د خلکو د ذهنونو نه دا غلطی لړی شي دا خو دیم وی لأن المشایخ ذکروا الظنیات فی عقائدهم مشایخ وی ظنیات په عقایدو کې شمار کړي دي اوس چې مشایخ ظنیات په عقایدو کې شمار کړي دي نو آیا دغه ظنیات شمار کړي دي کوم چې ان الظن لا یغنی من الحق شیئا دی یا دا ظنی شمار کړي دي چې ان یتبعون الا الظن کدی مشایخو دک ظنی په عقیده کې شمار کړي دي هډر لوی ظلم کړي دي او کنه د دین ظن غالب مرادی نو تب یا په استدلال کې دا ان الظن لا یغنی من الحق شیئا سره پاره پیش کې خو بهرحال په غیزه تفصیلی خبره کوم ان شاء الله والسلف نقلوا الاحاديث الافراد في احوال القبر والمعراج بسلف چې کوم دي سلف اغي اخبار احاد د عذاب قبر په سلسله کې د معراج په سلسله کې باقاعده اخبار احاد وشتا مع انه لا حظ للعمل فيها سره د دې چې عام قاعده دا چې اخبار احاد په عقیده کې کار نه کوي فلو لم يعتقدوها وی کده د مشایخ دا عقیده نه وي د احوال القبر د معراج متعلق او د اخبار احاد په عقیده کې د چلیدو عقیده نه وي کان روایتها عبثا بیا خدا نقل کول ابستی ووجودها وعدمها متساويا بیا خدای ذکر کول او نه ذکر کول یو شی دي ځکه مشایخ په باب د عقیده کې اخبار احاد ذکر کړی دي نو وی کچره دا په عقیده کې نه چلیږي نو د مشایخ ولې ذکر کول به خو ذکر او عدم ذکر دواړه برابر وذا باطل نو دا خبره غلطه را نو خبره بسی د اخبار احاد باره کې تاسو وګوره دا د النبراس صفحه 282 او عبدالعزیز فرهاروی دی وی بل الحق انصاف وی داده چې ان المذموم هو الظن الفاسد وی دا چې مونږ وایو چې دا
بد ځوان دی دا نه چلیږي وي دا ځوان نه فاسد دی د خبر واحد نه چې کم ځوان حاصل شي دا ځوان ګوري ګولونو قرآن هم متعین کړی دی ان ظنا ان یقیم حدود الله نو دا ځوان څه مراد دی دې د وجنه ځوان د غالب الرأي او د غالب ګمان په معنا باندې راځي او کله چې ځوان په معنا د غالب ګمان راغی نو دا او خبر متواتر بالکل یو شی دی او په قرآن کې او په دې کې بیا هیڅ فرق نشته لکه د زنا په باب کې څلور گواهان دي نو ولې دا څلور گواهان متواتر دی یا دا د رسول الله خبر د عام سړی چې څلور رالل نو سړی په رجم کیږي نو د څلورو کسو په خوله د سړی رجم او جان خطره او د سړی بدن ضایع کېدل دا څومره لوی حکم په خبره واحد ثابتېږي دا ولي دا څلور کس ولې دروغ نشي ویلي ممکن ده چې یو کس باندې څلور کس د زنا گواهی وکړي او دروغ ویلي بیا به هم سړی رجم کیږي دا ولي دا ځکه چې غالب رأي او غالب ګمان دا دی چې څلور کس په دروغ نه راجمع کیږي دارنګ د غلا په باب کې خو صرف دوه کس دي نو لاس کټ کېدل ولې وړه مسله ده د لاس کټ کېدلو خبره په دوو گواهانو ثابتېږي او دا دوه گواهان دا د رسول الله خبره نه ده نو چې د دوو گواهانو په خوله باندې د یو سړي نه لاس کټ کېږي نو د یو راوي د وجه به د رسول الله خبره څنګه نه منل کېږي د یو راوي د وجه به د رسول الله خبره عقیده کې څنګه نه قبول دا ډېره لویه غلط فهمي ده هغه وی دا کم ځوان چې رد دی چې ځوان هیڅ شی نه دی عقیده کې ځوان نه چلیږي نو دا خبره ټیک ده خو ځوان نه خبره واحد نه دی مراد هو الظن الفاسد ځوان فاسد ته مراد دی چې هغه ته قرآن اشاره کوي چې ان الظن لا یغنی من الحق شیئا ان یتبعون الا الظن کته وی چې ان الظن نه مراد خبره واحد دی نو ولې کافرانو په خبره واحد عمل کو د رسول الله مقابله کې دا سنا پوهه خلق دی او نه پوهه استدلال کوي بیا ورپسې لږ وروسته راشه د عبارت کې فائدې دي هغه وی پاتې شو خبره واحد نو فغیر مضموم دا خو ظن غالب دی ظن فاسد نه دی فاحفظه وی په دې ګورې ځان پوهه کا فکثیرا ما یقع فيه الخطأ عن النحاریر دی خبرو کې ګورې د څه خړستړی کړی دی وی فاحفظه دا خبره یاد کا چې خبره واحد په عقیده کې هم چلیږي او خبر واحد په عمل کې هم چلیږي خبر واحد هم مفید د علم قطعی او یقینی دی او خبر متواتر هم مفید د علم قطعی او یقینی دی بیا سوی فکثیرا ما یقع فيه الخطأ عن النحاریر وای دی کې ډیر غټ غټ علما خطا شوی دي ابن حجر غوند سړی په دې کې خطا شوی دی نووي امام نووي شرح مسلم چې کړی دا داسې خخ تکړه خلک خطا شوی دی نو مونږ خو مقلدین نه یو چې یو سړی خطا وکړه هغه بس بیا روان یو اهل حق علما جانچ پړتال کی قرآن او حدیث کې د خبره وزن سوره دی دویم دا خبره په دور د سلفو کې سوره وا نو قرآن حدیث کې دا ویلي دی چې خبره واحد ځونی دی او نه په دور د سلفو کې دا ویلي دي چې خبره واحد عقیده کې نه چلیږي نو چې قرآن حدیث په امر نه دی کړي او سلفو کې دا خبره نه و تا په دومره زیات د ایمان بنیاد څنګه جوړ کړی دی په ځواني خبره باندې په ځواني اصول باندې د رسول الله قطعی او یقیني خبره واحد رد کې عجیب کار دی انور شاه کشمیری سے مرحوم هغه کتاب دی العرف الشذی زمونږ د طالبان دي ته عرف الشذی وي دا ټکی خطا وي عرفها لهم چې قرآن کې راځي العرف الشذی اول جلد 74 صفحه ابواب الصلاه چې لړ شنو باب القبله ته بوزانو رسه الته هغه خبره کړې ده و عندي زما تحقیق ده عندي زکه وي چې د نور احناف او نزان جدا کوي عندي ان خبر الواحد قاطع اذا كان مؤيدا بالقرائن وی خبر واحد چې مؤید بالقرائن شي نو دا قاطع دی دا زمون خبره نه ده دا استاد احناف علما رائے ده زمون خبره به بیا سره قرآن حدیث نه ان شاء الله را روان خبرو کې ثابتوم چې قرآن حدیث تاسو د اصول مات کړی دي خو درته دا وایم چې دا د احناف هم اتفاقی اصول نه دي او بیا که د زنو خلکو ویلی هم دی خدا دا مطلب نه دی چې همیشه د پاره خبر واحد ځواني دی
او همیشه د پاره به دې په عقیده کې رد وي. دا قاعده او دا فائده د احنافو د اصولو نه منکرین حدیث او معتزله وروچته کړی ده. احناف او غریبانانو د خپل ضرورت د پاره دا قاعده را استوا خې نه دی کړي، خو دا غي مقصد انکار حدیث نو، اغي خو مقصد دا چې کله تعارض راشي نو خبر واحد به ظنی کو، متواتر به یقینی کو. او په یو څو مسلو کې دا نه چې مطلقاً د خبر واحد ظنی کو، مطلقاً د په عقیده کې رد کو. دا فائدت نه د جمع انګارو بس خشه او چاراخ کلو انکار حدیث ته شروع کو. عبدالحی لکنوی صاحب دته مونږ امیر صاحب وایو، دا تبلیغیانو بشن شمارو خسړی دی، د چا خو به د ډېرې ګوتې نه وي، کله کله خبره کوي. عبدالحی لکنوی صاحب کتاب دی مجموعة الرسائل، دا ټول رسائل راجمع شوي دي یو شپږ جلد کې، منګ سره شته ښکلی تحقیق په ډیرو مسلو کې کوي. انسان د خطا کیږي من وعن تایید څوک نه کوي. شپږم جلد براواړې 258 صفحه، انکار عدم حصول القطع بخبر الاحاد مطلقا لا يصدر الا ممن لم يطالع كتب اصول الحديث واصول الفقه رأسا. دا عبارت راکار دی وی انکار عدم حصول القطع بخبر الاحاد مطلقا، وی چې څوک دا وی چې په هیڅ صورت در سره خبر واحد ته یقیني نه وام او په هیڅ صورت در سره خبر واحد په عقیده کې نه منم، وی دا بیخي چې پکلک دی لکه د خضر حیاتو، دا بیخي چې پکلک دی لکه د احمد سعید ملتانی، دا بیخي چې پکلک دی لکه ډاکټر جاوید غامیدی، او دا بیخي چې پکلک دی لکه زمونږ بابو صاحب منیر شاکر. نو دی وی لا يصدر الا ممن لم يطالع كتب اصول الحديث واصول الفقه رأسا، وی د اصول فقه او د اصول حدیث مرکزی کتابونه د سره مطالعه کړي نه دي. اسی د چاخه تحریر راغلی دی او هغه کې ویل چې خبر واحد ځونی دی، بس جوړ د برید او کړي دی اعلان کړی دی چې خبر واحد عقیده کې نه منم او یقین کې نه منم. دی وی دا خبره ټیک نه ده. فقط بینا سابقا یو مخکې په تما قلم او چلو چې ان اخبار الاحاد ايضا تفيد القطع جزما، خبر واحد هم دا د یقین فایده ورکی. کله کله یو خبر استعمالیږي مونږ هم دا وایو چې خبر واحد مفید د علم قطعی دی، خو چې کله محتب بالقرائن علا یاد ساتي په نوم خبر واحد، ار خبر واحد دی محتب بالقرائن دی. د خبر واحد نه محتب بالقرائن لرکول داسې دی لکه سلب الذاتی عن الذاتیات، د انسان نه چې حیوان لرکه او یا د ناطق لرکه نو منطقیان د سره جنگ کوي، دا د چا ویلی دي. نو دقه سي خبر واحد همیشه لپاره محتب بالقرائن وي. دا لګه خبره ده چې د روات بټول ثقه وي، دا یو قرینه ده. دویم د ټول روات به عادل وي. دریم د ټول روات دا به تام مضبط وي. څلورم دا خبر واحد به شاذ نه وي. پنځم دا خبر واحد به معلول نه وي. شپږم سلفو کې به پدې باندې چارد نه کړي. اوم دا به محدثینو قبول کړي. اتم دنیا به د دې په عمل باندې رواني. نهم هر عالم به پدې شرح کړي او رد به نه کړي. لسم د دې په انکار به خلق بد غني. تلک عشرة کامله، هر خبر واحد کې د 10 صفات شته. نو هر خبر واحد محتب بالقرائن دی. چې کله هر خبر واحد محتب بالقرائن شو نو په نومي خبر واحد په عقیده کې هم چلیږي، په عمل کې هم چلیږي. هر خبر واحد د ظن غالب په مرتبه دی، نو دا قطع او علم او یقین پیدا کوي. هر خبر واحد په شان د متواتر دی. هر خبر واحد، هر خبر متواتر، هر آیت د قرآن په نقل صحیح سره دا په عقیده او عمل دواړو کې په کار راځي. او د دینه انکار کوونکی یا جاهل وي یا متعصب وي یا منکل حدیث وي. نو هغه دا خبره کړې ده. بیا ورپسې عبدالحی لکنوی صاحب لږ سات بعد وی چې خبر واحد حجت دی او د تواتر په دې کې ضروری نه دی. دا خبر هغه کړې ده. کني وګوره داسې وی اقول حصول اليقين من الاخبار غیر متوقف على كونها متواترة
وی اقول حصول الیقین من الاخبار، وی زه دا خبره کوم چې ته دا خبره وکې چې خبر واحد په عقیده کې چلیدو د پاره شرط دا دی چې دی به متواتر ترسه. نو په عقیده کې د چلیدو د پاره د تواتر شرط لګول وای دا ټیک ندی، او دا موقوف کول د خبر واحد په دې تواتر باندې ټیک ندی، بل قد اخبار الاحاد ايضا علما یقینیا. خبر واحد به عقیده کې بم چلیږي، عمل کې بم چلیږي، خبر واحد به علم یقینی به پیدا کوي. وای دا استنشن نه دی، دا د خلقو اقوال او د خلقو خبرې، دا د الله او د رسول نه چونکې تنظیمونه او د علما او اکابر بر درجه ته رسیدلی دي، نو موږ لومبه دا خلق پیش کړل. اوس قرآن او سنت کې وګوره چې آیا خبر واحد او خبر متواتر فرق آیا دا قرآن کې شته، آیا دا حدیث د رسول الله صلی الله علیه وسلم کې شته، او آیا دا په سلفو کې وو. د ټول نه اول قرآن تراشه. قرآن کریم یو عام خبره کړی دا، وما آتاکم الرسول فخذوه وما نهاکم عنه فانتهوا. ما آتاکم الرسول، هغه څه چې رسول الله درکې د شاشه ډومبه پاڼه چې واړی نو په مخ کې لیکلي دي وی من او ما لفظا مفرد دی او معنن عام دی. نو ما آتاکم الرسول هغه څه چې رسول الله درکې، که خبر واحد درکې او که خبر متواتر درکې، فخذوه نو فورا واخله، او خذو یې مطلق ویل دي، او شی چې مطلق ذکر شي نو رجع فرد کامل ته وی کیږي، احناف عالمان وی. نو عرض دا چې فخذوه مطلق دی، د عقیده او د عمل قید پکې نشتا، لہذا د رسول الله حدیث که خبر واحد او که خبر متواتر نو دا به مفید د عمل وی، چاہے عمل په عقیده کې یا عمل په اعمال او خارجیو کې. دا د الله د کتاب نه اول دلیل شو. وما نهاکم عنه فانتهوا، اوس وګوره فخذوه او فانتهوا دا صيغه د امر دی، دې سره وجوب په امر سره او حرمت په نهي سره ثابتېږي. نو امر او نهي چې په ثابتېږي پته لګي چې خبر واحد قطعي او یقیني دی، او دا فرق پکې قرآن نه دی کړی. دویم دلیل ځان سره نوٹ کې ګولونو، من یطع الرسول فقد اطاع الله، چا چې د رسول الله اطاعت وکړو نو گویا کې د الله اطاعت وکړو. ګوره دلته اطاعت الرسول مبالغتن اصل وګرځو، نو د رسول الله کم اطاعت وکړو، په خبر واحد سره کې اطاعت وکړو او که په متواتر سره وکړو، دا فرق پکې قرآن او سنت نه دی کړی. دریم دلیل، فلا وربک لا یؤمنون حتی یحکموک، دردی چې دی تا حاکم وګرځي، دا هم مطلق دی، که د خبر واحد په ذریعه او که د متواتر په ذریعه. تر دې پورې که دا خبر راوړون کې فاسق ولی نه وي، خو فورا به د رسول الله حدیث بیا هم نه رد کې. قرآن وی یا ایها الذین آمنوا ان جاءکم فاسق بنبأ فتبینوا، یو فاسق یو خبر راوړو فتبینوا، نو د فسق د وجه نه به فورا د چا خبر نه رد کې. دی د وجه نه خو مونږ دا وایو کله کله په یو راوي جرح ده، خو مبهم جرح ده، دا وضاحت په دغه جرح کې نه دی شوی چې د دې راوي دا ظلم، دا فسق، دا بدعت د حدیث ته رسیدلی دی. تر څو چې دا وضاحت نه شوی نو د فاسق سړي او د نافرمانه سړي خبره به هم رد کولی نشي، ځکه دا د الله دین دی او دا الله د ملاوټ نه بچ کړی دی. فتبینوا دې کې یو کې رد دی، فتثبتوا متواتر کې رد دی. لہذا عدالت المخبر او صدق المخبر ضروری دی، تواتر المخبر ضروری نه دی. دا سلورم دلیل شو. دغه رنګي اسلام د مذاهب او د دین اسلام ابتدا چې وګوري هغه د خبر واحد نشوي، دا یو الله دی یو جبريل دی. الله تعالی جبريل ته حکم وکړو چې دا وحي محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم ته ولېګا. الله جبريل ته ویلي دی او جبريل رسول الله ته ویلي دی، او رسول الله په یوازې بیا تمام امت ته ویلي دی. الله هم یو، جبريل هم یو، محمد صلی الله علیه وسلم هم یو.
نو د دین ابتدا د خبره واحد نشوي دا یو نو کدا تواتر شرط وي نو رسول الله صلی الله علیه وسلم به جبرئیل د بیا ویلو چې ته خو یوازې راغلی ډېر ګواهان راوړه چې ماته الله سوی او جبرئیل او الله تعالی به هم بیا یو جبرئیل نه را لېږو که ګڼ ګواهان ضروری وي او تواتر ضروری وي نو جبرئیل خو د عقیده او د عمل دواړه پیغامات راوړي دي او په یوازې راوړي دي نو دې لپاره بیا ټول ملائک پکارو یا ګڼ ملائک پکارو خدا د دې دلیل دی مبرهن چې د نقل صحیح ضروری دی صدق المخبر ضروری دی عدالت المخبر ضروری دی تواتر المخبر ضروری نه دی دغه رنګي د زنا په باب کې پنځم دلیل او دا شپږم دلیل چې د زنا په باب کې سلور گواهان دي مثال داسې وګڼه چې دو په سړی شو دو په ښځې شو نو گویا دو شو نو بیا هم خبر واحد شو خبر متواتر په سلور هم نی خبر واحد خو خبر متواتر خو وي دومره ګڼ جماعت او ګڼ خلک چې د هغې په دروغو را جمع کېدل محال نه وي هلته نه خبر متواتر جوړیږي نو د یو سړي وجل چې قرآن وی چې کله سلور گواهان په چا راغلل دا سنت وی نو یا خودتا که ناواده کړی شوي نو 100 جلد 100 دوری دي یا دا پکانو کې پټ کې رجم ورته وکې اوس په خبر واحد او ګوره خبر واحد یو دای چې د سلورو کسو خبره ده په دې سړی وجلی کېږي نو چې د رسول الله خبره سلورو راویانو نه نقل شوه نو آیا د عام سلورو خلکو په خبره باندې په یو سړی رجم لګي د غل نه لاس د دوو خلکو په خوله باندې کټ کیدی شي او د رسول الله صلی الله علیه وسلم خبره په عقیده او عمل کې نشي قبلې دی دا د لاس کټ کېدل ډیره غټه معامله ده یا په سړی باندې رجم جاری کېدل ډیره غټه معامله ده دا په خبره واحد ولې ثابتېږي آیا دا سلور کسه دروغ نشي ویلې آیا دا دوه کسه دروغ نشي ویلې نو د دې خو د دروغو امکان هم شته او د رسول الله نه چې په صحیح سند خبره واحد نقل شو هغه کې د دروغو امکان هم نشته نو په دې باندې لاس هم کټ کې او په دې باندې رجم هم منه او د رسول الله نه په نقل ثابت صحیح حدیث باندې عقیده او عمل نه برابره نو تعجب دی دغه رنګي وم نمبر خبره چې کله عام مقراشی نو بیا نکره ټکی استعمال شوی د اتم دلیل پسې سورۃ الاحزاب 36 نمبر آیت او 36 وما كان لمؤمن ولا مؤمنة اذا قضى الله ورسوله امرا ان يكون لهم الخيرة من امرهم مؤمن سړی او خزل دانی دی مناسب چې اذا قضى الله ورسوله امرا کله چې الله او د الله پیغمبر یو فیصلو کی یا یو کارو کی امرو کی د یو کار اوس وګوره امرن د یو کار دا نکره دی او قضى الله ورسوله مطلق دی کده الله حکم د خبر واحد په ذریعه کده متواتری کده رسول الله حکم د خبر واحد په ذریعه کده متواتری خو ما کان لهم الخيره بیا د خلکو اختیار ختم شو چې دا رد کی یا خلکو چې عقیده کې نه منم عمل کې منم سورۃ الاحزاب 36 نمبر آیات کې دا خبره رد کړي ده نهم نمبر دلیل اطیع الله و اطیع الرسول هم مطلق دی نو عمل به کولی شي لسم نمبر دلیل سورۃ التوبه آیت 122 فلولا نفر من كل فرقه منهم طائفه ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم اذا رجعوا اليهم امام بخاری 7245 نمبر حدیث کې وی یو کسته هم طائفه ویلی شي ان ابراهیم کان امه نو دلته کې ویلی دی چې دا یو سړی د علم زده کې او خپل علاقې ته د لاړ شي دا یو سړی خبره هم حجت وګرځو او لیتفقهوا فی الدین ویل چې په دین کې ځان خستړي کې او پوهه کې نو تفقه عام د که په عقیده کې او که په عمل کې یو لسم نمبر دلیل سورۃ النساء آیت نمبر 59 فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ که په یو مسله کې اختلاف راشي نو فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ مسله الله او رسول ته پیش کې
نو که چرته د رسول الله خبرې په عقیده کې حجت نه وي د اخبار احاد په شکل، لکه ما درته وی ټول حدیث اخبار احاد دي سیوا د شپږاتونه، نو که چرته خبر واحد حجت نشي یا مفید د علم قطعی او یقیني نشي یا مطلقاً ظن غالب نشي، نو بیا ولی الصواعق المرسله کې ابن القیم صاحب هم شکایت کړی دی، بیا ولی الله وی چې فردوه الی الله والرسول، الله او رسول ته پیش کې، دا د دې دلیل دی چې الله او رسول ته مطلقاً پیش کول دي، نو خبره هم مطلقاً حجت ده، که خبره واحد وی که متواتر وی په عقیده او عمل دواړو کې حجت ده. نو حاصل د کلام دا شو چې اثبات د عقاید او د احکام په خبره واحد سره کیږي، په متواتر سره هم کیږي، څه خاص فرق پکې نشته، او کوم فرق چې دی نو دا د رستنو خلقو دی، د سلفونو په دې باب کې څه نقل نشته. احادیث په دې باب کې ګڼ دي چې اغي کې خبره واحد حجت ګرځیدلې ده، لکه د تحویل قبله مسله الرساله کې امام شافعی راغسته ده چې د اهل قباء والا قبله بیت المقدس، لیکن چې رسول الله صلی الله علیه وسلم کله د سار مونږ کې قاصد اولېګو چې ورشه او هغه ته وو چې قبله اوس بیت المقدس نه دی، بیت الله طرف ته مخ کې، نو د مونږ په دوران کې هغه د یو کس خبره ووریده او راتاو شو بیت الله طرف ته، نو حال دا دی چې دا قبله خو په قطعی نص سره بیت المقدس جوړ شوی، نو دا قطعی نص په خبره واحد سره هغه څنګه ختم کو منسوخ کو، دا د دې دلیل دی چې خبره واحد حجت دی. یو دلیل دا شو. دویم دا رسول الله صلی الله علیه وسلم هم دا مونږ ته ښیي چې خبره واحد حجت دی، ځکه صرف یو صحابي ولېګو اهل قباء ته، نو رسول الله په دې خپل عمل سره هم اوخول چې خبره واحد حجت دی، یعنی که چرته دا د قطعیت نه پیدا کول نو بیا به دا صحابه دومره ګڼ لېږلیو چې د تواتر درجې ته رسېدلیو. انس رضی الله تعالی عنہ صحیح بخاری کتاب الاشربه کې 5582 نمبر روایت ته چې حرمت الخمر د شراب او حرمت د یو سړي خبر ورته راغې او د فرد واحد په ذریعہ باندې د شراب و حرمت اومنو، علن کې حرمت امر قطعی دی، نو دا هم دلیل دی چې خبر واحد حرمت هم پیدا کوي، حلت هم پیدا کوي، وجوب هم پیدا کوي. بل سلورم دلیل د حدیث نه دا دی چې هر علاقې ته رسول الله صلی الله علیه وسلم یو مبلغ لېږلی دی، نو کچرته کې یو سړی حجت نه وي او خبر واحد حجت نه وي، نو یو مبلغ لېږلو څه معنا. ترمذی 2656 روایت د ابن مسعود کې راځي نظر الله امرا سمع منا حدیثا، یو حدیثم کافی دی، فحفظه حتى يبلغه، دلتم حدیث عام دی. تر دې پورې مونږ وایو چې په خبر واحد دومره زورور دی او خبر واحد کې دومره طاقت دی چې په خبر واحد باندې د قرآن عام حکم هم خاص کیږي. څوک وته منسوخ کېدلم وی عام منسوخ شو، څوک وی عام کې تخصیص راغی مخصوص عنه البعض شو، نو دا ډیره غټه خبره ده. لکه قرآن سورۃ المائده 3 آیت کې وی حرمت علیکم المیتة والدم، پتاسو مردارا بغیر د ذبح سیزو او وینا، دا دواړه پتاسو باندې بالکل حرام دي، حرام. اوس قرآن په نومي وینې ته حرام وي، قرآن په نومي مردار ته حلال وي، حرام وي، او خبر واحد مخصص تر دې د پاره. مستدرک کې 501 نمبر روایت کې راځي میتۃ البحر حلال، الله وی میته حرام ده، الله فرمایي قرآن کې میته حرام ده، او رسول الله فرمایي چې د سمندر میته یعنی د سمندر مې د ذبح نه بغیر هم حلال ده. استاسو ګوره دا خبر واحد ده او عام د کتاب الله کې تخصیص راوستو، نو چې دومره طاقت تم منی نو ولي وی چې په عقیده کې نه چلیږي، د قرآن حکم په خاص شو، د قرآن عموم په مات شو، دا طاقت کافی نه دی. کني دا ټول احناف مایان خوري، دا ټول منکرین حدیث مایان خوري، نو د توای دا مې تا ذبح کړي دی دی بوینا چې ما خو کله دکاندار ناغستونو مړو صافه کې نو، نو الله وی حرمت علیکم المیتة، مردار حرام ده، او دا خو مردار دی ځکه ذبح شوی نه دی، وینه ته نه ده وتی، دک ځای کې ودیم داسې سروګری وی بچ مړه چلیږي. دا د دې دلیل دی چې اخبار احاد یقیني دي.
دغه رنګي قرآن کې الله فرمایي حرمت علیکم المیتۃ والدم. سورۃ المائده 3 آیت کې الله فرمایي چې وینه حرام ده، او حدیث کې راځي موقوف دا روایت صحیح ده چې احلت لنا میتتان و دمان. دو مردار دو قسم وینه مونږ له حلال دي، دا اینه چې مونږ خورو دا وچه کلکه وینه ده. الله وی وینه حرام ده او ته اینه خوري. دا زړه چې ده دا زړه دا چکه وینه ده. ټول احناف وینم زړم خوري د ساروي، او ټول احناف د ساروي اینم خوري. نو الله وی چې وینه حرام ده. والدم حرمت علیکم المیتۃ والدم، وینه حرام ده. نو ته بیا دا ولې خوري؟ وای دا حدیث کې، نو حدیث خو خبر واحد ده، او خبر واحد موقوف صحیح ده، او دا غي د وجه نه ته د قرآن عام پرې دی. نو چې دومره طاقت شته نو دا په عقیده کې هم حجت ده، او دا په عمل کې هم حجت ده. ځوان کا فقهاو ذکر کړی دی، نو ته د ځوان غالب په معنا واخله، بیا مزه کوي. ځکه ځوان غالب قرآن ثابت کړی دی ان ظن ان یقیم حدود الله، چې ځوان غالب امر شرعي دی. او کدا څوک وایي چې د خبر واحد نه هغه ځوان مراد دی چې ان الظن لا یغنی من الحق شیئا، نو دا د الله د آیت نه ډېر غلط مراد غستل دي. دا خبره بالکل په سلفو کې نه وه. پاتې شو اوس زمونږ د دلایلو دویمه حصہ چې احنافو د خبر واحد باره کې څه ویلي دي، او د دې عبارتونه او د دیوبندیانو عبارتونه څه دي. نو د هغې اول تفصیل سره واورئ.